فضیلت می ته بیان کړه په دې مختصرو روایتو کې. اوس مختصر خبره په دې باندې کوم چې آیا د شعبان د 15 شپه چې راورسېده دې څه فضیلت شته او که نشته، په دې کې څه پکار دي، عبادت پکې شته که نشته. نو روایت په دې باب کې وارد دي. یو روایت درته وایم، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده، امام بیهقی ذکر کړی، ابن ماجه ذکر کړی دی، او دغه رنګ شعب الایمان کې امام بیهقی هم راوړی دی. هغه داسې دی چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې 15 د شعبان شي فقوموا لیلها وصوموا نهارها، د شپې عبادت کوئ او د ورځې روزه نیسئ. فإن الله، ځکه چې بشک الله تبارک تعالی هغه خصوصي نزول د رحمت پر فرمایلی غروب الشمس الی سماء دنیا، کله چې نور پریوزي، نور پریوزي، نو د نور د پریوتونه لکه که مثال په تور سبا د سعودي د حساب نه جوړیږي کنه 15 د شعبان، نو نن چې ماښام نور پریوته د نور پریوتو د ټیم نه واخله د سبا سار را خطو پوری رب لا یزال خصوصي رحمتونه په دول اسمان باندې چې کوم دی هغه نازلای. خبره پوه شئ. او دا اعلانات کیږي د دې ماښام نه واخله تر سحر پورې چې آیا څوک بخنه غوښتونکی شته چې زمانه بخنه وغواړي زه ته بخنه وکم، آیا څوک رزق طلبونکی شته چې مانه رزق وغواړي الله فرمایي زه ورکم، آیا څوک د سیده چې په مشکلاتو کې هغه غیر شوی دی زمانه وغواړي چې مشکلات حل کم، د څوک شته دی. نو دا خو په هر شپه په درې مېسه کې دا आवाज کیږي د الله طرفه، هغه په درې مېسه کې صرف دغه اخیره ایسه د شپه کې دا आवाज کیږي، د دې خوش پکې نه. او د شعبان المبارک په شپه باندې د ماښام نه واخله تر سبا پورې دا ټول شپه چې کوم داسې کیږي اعلانات کیږي. نو دې روایت نه ثابته شوه چې د شپې عبادت پکار دی او سبا ورځ ته څه پکار ده، روزه نیول پکار دی. نو روزه نیول کې چې کوم دی کې د علماء څخه اختلاف نشته، مستحب ده روزه نیولې، خو د عبادت کولو په کیفیت کې چې دا په څه طریقه باندې عبادت کوي. نو په بعض روایتو کې چې علما په بعض جرح هم کوي دا غي د عبادت طریقې خو د صلی رکعات بکیو هغه ورستو روان دي کنه. خو خبره ده بغیر د هغه نزاع نه چې روزه مستحب ده په اتفاق د علما، او د شپې عبادت وکړه بس چې څومره د وس نه کېدې شي. نو په دې باب کې چې کوم صحیح روایت د عبادت په مطابق راغلي دي، صحیح روایت چې باندې جرح مرها نشته ده، نو پای کې عادت نه ذکر شوی. نبی رسول الله په سوره کاته کړی یا په کې څنګه کول پکار دي، دغه عادت په کې ذکر نه ده. او په بعضو احادیثو کې چې وارد دي نو پای باندې علما کرام بیا کلام لري، کلام په لري چې هر دې کې ضعیف راوی دی یا متهم بالکذب دی، اوس په تفصیل دی. بل حدیث کې چې دا روایت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی رسول الله فرمایي چې الله تبارک تعالی د اسمان دنیا ته چې کوم د خصوصي رحمت نزول کی په 15 د شعبان باندې، او بخنه کوي هر ګناهګار ته الا رجل مشرک، خو مشرک ته پکې چې کوم د نشته دی، او فی قلبه شحنا، یا غسړی چې د په فضله کې شحنا. د شحنا دو معناګانې دي، یو معنی دا چې د فضله کې دشمنی، خلکو ته بغض نفرت دشمنی هر چا سره چې کوم د جنگ او جګړې، دیو د شحنا معنی دا شوی ده. دویم د شحنا معنی شیخ محدث عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه کوي چې بد عقیده سره د سنت والجماعت تعقیدینه بهري د الله تعالی په دې شپه باندې بخنه نه کوي، مشرک ته نه کوي او د بدعتي سړي ته نه کوي، او چې هغه سړی چې په زړونو کې کینې لري، مسلمانانو ته دښمنی لري، ته الله تعالی بخنه نه کوي. نور هر یو ګناهګار ته الله څه کوي، بخنه کوي. دا د شپې غو فضیلت څه کنه، دا د ورځې فضیلت ته ټیک شو. بل روایت چې هغه راوړی دی شیخ محدث عبدالحق دهلوی په صفحه 225 باندې، هغه داسې دی چې حضرت علی رضی الله عنه ورځ راووتله چې دا 15 د شعبان و، نو د مبارک چې کوم د اسمان ته وکتل او به وفرمایل داود علیه السلام راووتله په دې شپه باندې او اسمان ته وکتل، فقال ان هذه الساعه ما دعا الله فيها احد الا جابه. دا د یو شپه او د وخت چې بده کې الله تعالی څوک نه پریږدي، بلکې دعا چې ته غواړي الله یې دعا قبلای، او څوک چې ته بخنه غواړي الله تعالی ته بخنه کوي. خو چې ترسو پورې عشار نه، عشار چاته ویل کېږي چې دا حکومت نه مقرر کړي په خلکو باندې ګرځي او خلکو نه زکاتونه او ټیکسونه دا شي نه غواړي، حکومت نه مقرر کړي، خپل طرفه
په خلکو باندې ظلمونه کوي دې سړي ته الله تعالی معافي نه کوي ولې شپه باندې دویم ساحر ته جادوګر ته دریم کاهن چې سبا ورځي خبرې خلکو ته کوي سبب ادا کیږي سبب هغه کیږي دغه کاهن ته الله تعالی معافي نه کوي بل عریف چې دا منجم د نجومي د ته الله تعالی بخنه نه کوي بل چې کم د او شرطیان چې دا هغه چاته ویل کیږي چې د په ظلم او په زیاتی د خلکو مدد کوي ظالمانو سره ودرېږي د سړي ته الله تعالی بخنه نه کوي او بل چې کم دی صاحب کوبا او عرتبه چې دا دغه ټنګ ټکور او باجو ولا خلک دي دو ته الله تعالی څه نه کوي بخنه پکې نه کوي بل روایت کې راغلي دي لاندې بس بیا ذکر شوی چې بده شپه الله تعالی هر چا ته بخنه کوي بار دا کوم کسان چې ذکر شو او بل پکې قاطع رحم چې څوک سیل رحمی خپل ولی کټ کوي د تم الله تعالی چې کوم نه بخنه نه کوي او په بل روایت کې سره زناکار خزه یاد شوی دا چې دې زناکار خزه ته به الله تعالی بخنه نه کوي دا د شپې هغه فضیلت خبره پوه شي او بل روایت کې دا راغلی چې لا ينظر الله فيها الله تعالی په دې شپه باندې بخنه نه کوي او رحمت نظر نه کوي مشرک ته مشاحن ته او ولا الى مسبل هغه څوک چې هغه اسبال کوي اسبال یو په کپڑا کې پټکی کې دی یو په کمیز کې دی یو په پرتوک کې دی یو په څادر کې دی پټکی کې دا چې دا شملای د ملان حقته وړي دی نیمه ملان حقته وړي دی مغټه شملای پرېخي خبره پوه شئ دا هم اسبال له پټکی کې د څه پټکیا چې چا په سر کړه وته الله تعالی په دې شپه باندې بخره نه کوي او اسبال په صادر کې چې پزان پسې راکاږي کته چې چاوره الوی تکبر باندې دغه سړي ته الله په بخره نه کوي او اسبال په قمیص کې چې د پړکونه ښکته راوړي د ته الله بخره نه کوي او اسبال په پرتوک کې چې د پرتوک یو پنځونه پنځه ښکته وي د پړکونه د سړي ته الله تعالی بخره نه کوي خبره پوه او بل سړی چې کوم نه ولا الى عاقل والدين چې د مور پلان نه عاقي د مور پلان نه فرمانه ته تم الله تعالی بخنه نه کوي ولا الى مدمن خمرين او نه بکې هغه چاته الله تعالی بخنه کوي چې هغه شراب پوری شراب کی او دغه عادي شراب پوری توبه دیو باسي به خیر دی الله تعالی بخنه کوي چې عادتي شراب پوری تم الله تعالی په دې شپه باندې بخنه نه کوي مختصر خبره دې تر اورسیدا چې د شعبان د میاشتې مطلقاً چې کم فضایل او متم بیان کړو په دغه روایتو کې او د شعبان د میاشتې چې بیا کم د شپې د 15 د شپې کم په حدیثو کې روزه راغلی او متم بیان کړه حدیثو کې ذکر شو آی کې متوي چې مستحب د نیولې پکار دي او د شپې چې کم عبادت ته مې درته ویل چې پای کې نبی له صلوات والسلام مبارک عبادت کړي دي لکه دا روایت رانو روک دیږي چې یو روایت هغه معنی تفصیل ذکر کوم شیخ محدث عبدالحق دهلوی په مناسبت من السنه کې ذکر کړی دی چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورځي نبی له صلوات والسلام مبارک وې د دې په کوټه کې و د په نمبر کې دا مبارک راوتله مبارک چوکو ته په کوټه کې نو دا چې بس یو وطن نبی له سلام جنت البقیع ته تلو الته مبارک چې کوم د لاس برکړي الله نه دعا واړي نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نبی له صلوات والسلام ته فرمایي چې عائشہ رضی الله عنها تولی راغلی مبارک تو فرمایل مبارک تو فرمایل چې ما وکړه ته کې د بلې بیبي کوټه ته تللی مبارک تو فرمایل چې دا د شپه ده 15 د شعبان چې د کې الله تعالی هغه خصوصي رحمت نزول فرمای او هر چاته کې بخنه کوي مګر کم کسان چې مخکې ذکر شو دغه ته کې الله تعالی بخنه نه کوي ګوره دې کوم نبی صلی الله علیه وسلم بیا یو بل روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې نبی اسلام سجده ولا ګورډي روغد سجده وکړه وای ما دا ګمان وکړ چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه روح قتلې دی ما مبارک فرمای ما په لاسوت لول زما د الله صلی الله علیه وسلم د قدم په دې تن سایډ باندې ولګیدل یعنی مبارک سجده لګولې وا سجده په حالات کې پروتړي روغدا نو عبادت پکې نبی اسلام کړی دی خدغه تعداد چې په ست طریقه باندې کول غواړي نو د څه په صحیح روایت باندې دي ثابتو نه دی بعضی کوم روایت چې راغلي دي هغه درته ذکر کوم چې هغه د حضرت علی رضی الله عنه بعض روایت خلک ذکر کوي چې شیخ عبدالحق دهلوی په 236 صفحه باندې راوړی چې ده فرمای قال رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ليله نصف من شعبان حضرت علی رضی الله فرمای چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم ولیدو د 15 په شپه باندې چې پاسې دو او 14 رکعات مونږ وکړو بیا د مانځنه فارغ شو نو بیا چې کوم دین 14 پیری سورته فاتحه ولستله بیا 14 پیری چې کوم د قل هو الله احد ولستلو بیا چې کوم د قل اعوذ بالفلق ولستلو یو پیرا او دا 14 کرتا
به قل اعوذ بالناس ولستو څوار لس کرته بیت الکرسی ولستو یو پیره په خبره باندې پوه شولې داسې اوږد روایت پکې لکه راغلی دی او په دې پسې وروسته دغه امام شیخ محدث عبدالله فرمای چې دا حدیث یشبه ان یکون هذا الحديث موضوعا دا حدیث سره مشابه ده چې دا موضوعي دی یعنی چا د رضانه جوړ کړی دی چا رضانه جوړ کړی دی بیا فرمایي چې دې په روایت کې مجهول راویان دي او دغه چې کوم دی اخرجه الجوزقانی بلا باطل امام جوزقانی په باطل کې ذکر کړی یعنی دا په حدیث باطله کې دی امام ابن جوزی په موضوعات کې ذکر کړی چې دا موضوعي دی او فرمایي چې موضوع و اسناده مظلوم دا حدیث موضوعي دی او اسناد کې چې کوم دی ظلمت دی به بل روایت راوړل د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې چې د دې شپه باندې څوک صدر رکعت منځو کې په ليله نصف من شعبان او په هر رکعت کې چې کوم دی الحمدلله وای بیا به کې چې کوم دی قل هو الله احد لسبيري وای په خبره پوه شي اخیره پورې نو الله تعالی و امر وکي کرام کاتبین تجزمه د بنده بدی ملیکو نیکی ولیکا تر دې پورې چې کال په دې پورې شي بیا فرمایي چې دا مونږ چاو کو نو الله تعالی به کوم د لپاره یو حصہ وګرځي دغه شپې نو خدای روایت ابن جوزی فرمایي چې فيه مجاهیل و ضعفاء د دې پر سند کې هم بعضی مجهول راویان دي او ضعیف روایت راویان دي پکې یو بل روایت پکې بیا ملاندې راوړل دي چې چا په دې شپه باندې من قرأ ليلة نصف من شعبان 1000 مرة قل هو الله احد زر کرته پکې قل هو الله احد وي او سل رکعات مونږ پکې وکي لاندې بیا ټول تفسیری کړي خدای په اخره کې بیا وای ابن جوزی فرمای فيه مجاهیل و متهمون په دې کې مجهول راویان دي او متهم راویان دي پکې او بیا بل روایت راوړل 40 فرمای چې مانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو په نصف شعبان باندې چې 14 رکعات مونږ وکړو الحديث بیا فرمای په اسناده مظلم اسناد چې کم د څه شی دی د ظلمت نه ډک دی بهقي فرمای یوش به یکون موضوعا امام بهقي وایي چې دا حدیث دا موضوعیت طرف روان دی یعنی موضوعي روایت دی لنډه دا شولا چې پروژه کې د چا خبره نشته ده ځکه په صفحه 234 باندې فرمای چې فالظاهر ندبه روجه به سره مستحب ده للاحاديث السابقه ځکه مخکې په ډېر حدیث دی شو ومثلها يعمل فيه في الاعمال او کته دا حدیث په کې بعض ضعیف دي دوی وایي که حدیث په کې بعض ضعیف هم شي په خبره باندې پوه شو دي روجه نیول کی نو په فضل اعمالو کې څه ده حدیث ضعیف او هغه په کې ثابت ده او د قرانګه د شپه په عبادت سره رونول د دې مستحبواله هم ثابت ده کته دا حدیث په کې بعض ضعیف دي نو خیر دې که ضعیف دي او ضعیف او حدیث سره فضائل اعمال چې کوم نه سکیږي ثابتېږي دا د محدثینو اتفاقی قاعده ده چې ضعیف حدیث په فضائل اعمال کې مقبول لې په فضائل دو اعمال کې خبره پوه شئ نو شپه په عبادت سره رونول دا هم دغه حدیثونه څه شو ثابت شو ورځي چې کم ده روزه نیول دا هم دغه حدیثونه ثابت شو خبره پوه شئ خو په دې شپه کې څنګه عبادت فکار دی څو رکعات فکار دی نو دغه د کیفیت چې کوم د پکې بیانېږي د عبادتو نو اکثر احادیث د دې چې کوم نسري یا ضعیف دي یا پکې مجهول راویان دي یا پکې منکر راویان دي او یا د حدیث پکې صحیح موضوعي چا د ځانه جوړ کړي خبره باندې پوه شوي کپوه په نشوي دا څومره تفصیل دا چې ما وکړو دا امام شیخ محدث عبدالحق دهلوی رحمه الله کتاب لیکلی ما ثبت من السنه فی اعبان د میاشتې خبره دی کوي هغه راوړوي دا ټول تفصیل په هغې کې موجود دی نو د شپې هغه ژوندي کولو ته یعنی عبادت کولو ته مستحب ویلي روجې ته ول پکې مستحب ویلي هغه ټول روایت مې ته تقریبا پکې بیان کړ اکثر مې پرېښودل د طوالت د وجې نه اکثر پکې مکرر دي او دغه عبادت دا خاص شکل چې څومره رکعاته پکار دی هغه روایت راوړي دي او جرح په هم شته دی جرح به هم شته دی وما علی الا البلاغ